د لا یو کال په ذریعه باندې جینۍ الک تخپل ځان وبخو او الک ورته ویل چې ته ما قبوله کړې او لکونه خلک دا منظر ګوري د الک خبره اوري د جینۍ خبره اوري آیا دا نکاح وشوله او که نه ده شوې دا د دې وخت سره یوه ضروري او اهمه مسله ده نو په دې باندې ځان پوهه کول پکار دی او مسلمانان هم پې پوهه کول پکار دي دویمه دا مسله وکړه چې آیا الک په موبایل اختیار چاله ورکولی شي که نه چې ته زما دپاره د نکاح په مجلس کې کښېنه او دا جینۍ ما دپاره قبوله کړه یا جینۍ خپل اختیار په موبایل چاته ورکولی شي او که نه شي درېیمه مسله دا و چې که په یو مجلس کې نکاح کیږي او ګواهان سړي نه وي صرف ښځې وي نو آیا دا نکاح کیږي او که نه کیږي ګوره جي اول دا مسله د ځان سره یاد ساته چې د نکاح د صحیح کېدو دپاره یو شرط دا دی چې ګواهان او عاقدینو نه مراد جینۍ او الک دي دا به په یو مجلس کې ناست وي او که جینۍ او الک په خپله نه کیني که نه نو اختیار دی چاله ورکي جینۍ دې چاله اختیار ورکي د ځان په ځای دې وکیل مقرر کړي الک دې چاله اختیار ورکي دا وکیلان د دې جینۍ او الک یا د جینۍ او الک په خپله او دوه ګواهان دا به په یو مجلس کې ناست او په یو مجلس کې به ایجاب او قبول وشي نو هله به دا نکاح صحیح جي دا به درستی داسې نه ده چې الک په یو ملک کې ناست دی جینۍ په بل ملک کې ناسته ده او د لا یو کال په ذریعه باندې ایجاب او قبول وشو دوی وایي چې دا خو لکونه خلک ګوري دوه ګواهان نه لکونه خلک پې ګواهان جوړ شو نو دا نکاح وشو نو دا نکاح بالکل نه کیږي که چا په دې طریقه باندې نکاح کړي نو فوري جدایي پکې پکار ده ورنه دا به په بدکارۍ کې څه وي دا به مبتلا وي او که کم خلک په دې دور کې په دې طریقه د نکاح کولو اجازت ورکوي نو دا د فتنې او د فساد او د فحاشۍ او د عریانۍ یوه خطرناکه دروازه کولاوی لهذا چې څوک مؤمنان او مسلمانان یې چې تاسو په دې خبره باندې پوهیې او چرته په دې غلط فهمۍ کې تاسو را نشئ دا مسله خو ختمه شوله دویمه مسله دا ده چې د موبایل په ذریعه باندې د لا یو کال په ذریعه خو نکاح نه کیږي خو اختیار ورکول دا بالکل کیږي چې الک چاته رنګ وکړي چې ته زما د طرفه وکیل شوي د نکاح په مجلس کې دا جینۍ زما دپاره قبوله کړه یا جینۍ چاته ټلیفون وکړي چې ته زما د طرفه وکیل شوي یعنې پښتانه ورته د نکاح پلار وایي او دا ایجاب او قبول په دغه مجلس کې څه وکړه زما دپاره وکړه نو دا بالکل د موبایل په ذریعه کیدی شي او دا درستی او درېیمه مسله دا د جي چې یو نکاح په یو مجلس کې نکاح وشوله او دغلته سړي ګواهان نشته او صرف ښځې ناستې دي نو دا د ځان سره یاد ساته چې دا نکاح هم درسته نه ده یا به دوه سړي کم از کم یا به دوه سړي ګواهان ناست دي او که دوه سړي ګواهان نه وي نو بیا به یو سړی او دوه ښځې وي دا پکې ضروري ده هله به دا نکاح صحیح وي او که چېرې صرف ښځې وي نو دا یاد ساته چې بیا هم دا نکاح نه ده منعقد شوي او دا نکاح صحیح او درسته نه ده زما محترم ورونو دا جدید دور دی او ډېرې مسلې داسې دي چې د موبایل سره تعلق ساتي نو ستاسو به مهرباني دا وي چې مسلمانان رونه او خویندې په دې مسله باندې آګاه کوي چې دلته حقیقت څه دی او مسله څنګه ده وصلی الله علی النبی الامین یو کس خوراک وکړو بیا مانځه ته ولاړ دی او د دغه خوراک ذرات د دغه طعام ذرات د ده په غاښونو کې نښتي یا په ورو کې نښتي هغه ژبې ته راووتل او بیا د تیر کړل د مونځ په حالت کې نو آیا دې سره د ده مونځ ماتیږي که نه ماتیږي دا ډیره اهمه او ضروري مسله ده دا خامخا معلومه کوي دویمه مسله دا ده چې د خوراک یوه ذره د طعام یوه ذره هغه ژبې ته راله د غاښونو یا د ورونه او دا د کس په لاس سره یا په کپړې سره د دې خولې نه راوویستله صحیح شوله نو آیا دې عمل سره د مونځ څه حکم دی آیا دې سره مونځ خرابیږي او که نه خرابیږي نو ګوره اول مسله دا ده چې یو کس خوراک کړی دی نو دله اول پکار دی چې دی مسواک وکړي صحیح شوله که نور چارندم نه کوي او داس نو مسواک وکړي ښه صحیح طریقې سره خوله پاکه کړي او که مسواک نه کوي نو دا ګوته دې په خوله کې ووهي چې خولې نه د طعام ذرات هغه ختم شي بهرحال که د خوله کنګال کړه او بیا هم چېرته غاښونو کې څه نښتي وي یا یې نه ده کنګال کړی او داسې په مونځ باندې ودرېدو او دغه د طعام ذره راووتله ژبې ته رالله نو دا یاد ساته که د چڼې د دانې نه کمه وه د دغه خوراک دغه طعام چې کومه ذره په غاښونو یا په ورو کې نښتې وه که دا د چڼې د دانې د دغه مقدار نه کمه وه او دا د تیره کړله نو په دې سره د ده مونځ نه ماتیږي خو دا کول بیا هم څه دي جي مکروه دي
صحیح شوله دې مسله باندې ځان پوه کوي. او که دغه د طعام ذره چرته غاښونو کې نښتې وه او دا د چڼې د دانې په مقدار وه یا د دې نه سیوا وه او دا د اوس تېره کړله نو دې سره د ده مونځ مات شو. باقاعده دې سره د ده مونځ څه شو جي مات شو. نو چې دې خبرې ته ستاسو څه دا سوچي. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده چې په خوله کې د طعام د خوراک ذره راغله او یو کس دا په ګوتې سره په لاس سره یا په کپړې سره د خولې نه راوویستله نو د ده مونځ ټیک دی او بدستوري مونځ صحیح دی. په مونځ باندې څه اثر هغه نه غورځېږي چې دا مسله اوم تاسو ته یادی جي. بله مسله دا وکړه چې خولې ته معمولي غونته کې د خوراک سیزم خولې ته چا داخل کو د مونځ په حالت کې هغه د یوه قطره د اوبو ولې نه یوه ذره د خوراک دی ولې نه که هغه ډیره کم هم ده خو چې دا د مونځ په حالت کې د بهر نه خولې ته داخله کړه او دی تیره کړه نو دا یاد ساته چې دې سره د مونځ څه شو جي مونځ باقاعده مات شو. ښه بله مسله دا ده چې یو کس مونځ ته ودرېدو د سر نه یې کپړه تاو کړله یا یې څه تاو کړه خو دا سړی چې کومه ده دا سر دا ښکاري او نور سر نه کپړه تاو شوله نو آیا دې سره د ده مونځ صحیح دی که صحیح نه دی نو دا یاد ساته چې ټول سر پټول دي. صحیح شوله صرف دا نه چې د سر نه کپړه تاو شوله او د سر دا بره حصه دا سړی چې دا ښکاري که داسې چا کپړه د سر نه تاو کړې وه چې دا بره حصه او دا سړی ښکارېده نو مونځ شوی دی دوباره راګرځولو ته اجت نشته دی خو مکروهوالی راځي. د مونځ چې کوم پوره ثواب دی نو په هغې کې به څه قدرې کمې راشي او هغه عمره پوره ثواب به ده ته میلاو نشي. دا ډېره هم او ضروري مسایل دي لازمي د ملګرو سره شریک کوي. وصلی الله علی النبی. د جرابونو چې بدبویي ځي نو په دې حالت کې مسجد ته تلل څنګه دي؟ یو ملګری تپوس کوي چې د بعضې کس د جرابونو ډېره بدبویي ځي نو آیا دله دا جایز دي چې په دې حالت کې د مسجد ته مانځله لاړ شي؟ جواب د دې دا دی چې د چا د جرابونو بدبویي ځي نو د دپاره دا جایز نه دي چې دا په دې حالت کې مسجد ته لاړ شي. دا دپاره جایز نه دي، ګناه ده. ځکه احادیثو نه ثابت دي چې دا منځګزارو ته تکلیف ورکول دي او په مسجد کې فرشتې دي فرشتو ته څه ورکول دي؟ تکلیف ورکول دي. او دغه د چا د جرابونه چې بدبویي ځي نو دی چې په مسجد کې په کم ځای باندې مونځ وکړي که نه ودرېږي نو که دی لاړم شي او پاو 20 منټه بعد هم یو کس مونځ کوي په هغه ځای سجده ولګوي نو بیا هم دغه ځای نه بدبویي ځي نو پته ولګېده چې د مسجد قالین او کارپېټ ته متاثره کېږي چې هغه هم د مونځګزار دپاره یو تکلیف جوړېږي. نو لحاظه د ده دپاره پکار دي چې یا خو د جرابې بدلې کړي او که دا نه بدلی نو دا د بهر پرېږدي او بیا د مسجد ته لاړ شي. خو په داسې حالت کې د دپاره مسجد ته تلل جایز نه دي چې د جرابونه بدبویي ځي او ټول مسجد ماحول یې بدبودار کړی او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو په دې مسله باندې خلک پوه کوي او دا چې کوم دی نو غور پې وکوي. بله یو ملګری تپوس کوي چې په امام پسې د قضا مونځ نیت تړل څنګه دي؟ لکه داسې تپوس کوي چې امام د خپل وخت جمع کوي. صحیح شو. د مثال په طور د ماسپښین د مونځ په جمع ولاړ دی او یو کس راغی وایي چې ما خو د ماسپښین مونځ کړی دی خو ما نه مخکې د ماسپښین مونځ قضا شوی او زه به پسې د هغه قضا مونځ نیت وتړم. صحیح شو. نو دې جواب دا دی چې په امام پسې ستا د قضا مونځ نیت نه صحیح کېږي کله چې هغه دغه وخت مونځ کوي. ځکه په امام پسې د اقتدا په شرایطو کې یو شرط دا دی چې د دوی فرض به جدا جدا نه وي، یو فرض به نو امام د دغه ورځې ادا مونځ کوي قضا نه کوي. د ماسپښین د نیت یې تړلی ولاړ دی او ته رالې ته ورپسې د بل ماسپښین د قضا مونځ نیت تړې نو دا اقتدا ستا نه صحیح کېږي. په دې مسله باندې پوه شه. داسې د هر مونځ خبره ده. بل یو ملګری تپوس کوي چې په اذان کې د نبي علیه السلام نوم مبارک راشي نو دلته درود ویل پکار دي که نه د دغې جواب به هغسې ورکوي. نو ګوره مسنون طریقه ده، سنت طریقه. حدیث کې راځي چې مؤذن کم الفاظ وایي هغه الفاظ ورته ته جواب کې وایه دوهرا وخې. صرف حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې ولا حول ولا قوة الا بالله به وي. اوس که اشهد ان محمد رسول الله دا کلمې وویله نو ته به ورته په جواب کې اشهد ان محمد رسول الله وی. دلته درود ویل مسنون نه دی جی. درود د اذان چې ختم شي نو هلته درود شریف ویل دي او بیا هغه دعا ده چې کومه حدیثو کې راغلی اللهم رب هذه الدعوة التامه دغه دعا ده او درود شریف په اذان پسې دی. زمونږ بعضې خلک ورپسې بسم الله وی بیا لا اله الا الله محمد رسول الله وی بیا پښتو کې معنی کوي بېشکه خدای چې ته یوې شریک دی نشته په دې نامه. نو دا مسنون طریقه نه ده او دا سنت طریقه نه ده بلکې اذان چې ختم شي درود شریف به وي هغه
دعا به ووایي که دعا چاله نه ورتله نو صرف درود شریف دی ووایي صحیح شوله دا مسله هم ختمه شوه. بل یو ملګری تپوس کوي چې یو کس د 2 سجدو په ځای په یو رکعت کې غلطۍ کې یوه سجده وکړه نو آیا دا په سجده سهو صحیح کیږي او که نه دی به څه کوي؟ دا مسله خو مخکې بیان شوې ده خو جواب یې واوره هغه دا دی چې سجدې دواړه فرض دي جی دواړه فرض دي او فرض که چا په قصد پرېښوده مانځه کې او که په غلطۍ کې پاتې شو نو د ده مونځ صحیح نه دی. که په مانځه کې دننه دا را وګرځول نو سجده سهوه به کې نو ستا مونځ به بیا څه شي صحیح شي. 2 سجدو په ځای تا یوه سجده وکړه نو په بل رکعت کې 3 وکړه خو فرض د خپل ځینه وخوځېده نو سجده سهوه په تا راله سجده سهوه به وکړي. یا مثال بل رکعت کې نه کې خو د سلام د ګرځولو نه مخکې چې دا کومه سجده پاتې شوې ده دا ته وکړه صحیح شوله او په آخر کې سجده سهوه وکړه نو مونځ دې څه شو جي صحیح شو. خو که یو سړي نه سجده پاتې شو دی په مانځه کې نه کړله او سجده سهوه یې ونه کړه ده نه فرض پاتې شو نو فرض چې پاتې شو نو د مونځ نه دی شوی نو دا مونځ به بیا څه کوي دوباره به راګرځئ. دا ډېر اهم مسایل دي د مسلمانانو ورونو سره شریک کوي. وصلی الله علی النبی. په چمچه باندې خوراک کول څنګه دي؟ د بعضې کس دا عادت جوړ شوی چې دی کله هم خوراک کوي نو په چمچه باندې خوراک کوي. نو دلته موږ دا مسله معلومو چې آیا شرعاً په دې کې څه ګناه شته که نه په چمچه سره خوراک کول دا جایز دي. ګوره چې په دې مسله باندې ځان پوهه که چې په ګوتو سره په لاس سره خوراک کول دا بهتر او سنت طریقه ده او په ډیرو ډاکټري تجربو او طبي تجربو سره دا خبره معلومه شوې ده چې څوک په ګوتو سره خوراک کوي نو دا به ردي خوراک د جراثیم د بدو آثارو نه سوي جي دا محفوظ وي. ظاهره خبره ده چې کوم عمل سنت وي نو مسلمانانو غیر مسلم دواړه قسمه ډاکټرانو په خپلو تجربو سره دا ثابته کړې ده چې کوم عمل سنت دی نو په هغې کې ډېر حکمتونه او ډېر رازونه پراته دي. نو دغه شانې دا خبره ثابته کړې ده چې په ګوتو سره څوک خوراک کوي نو په دې کې ډاکټري او طبي فواید هغه شته دی. اوس راشه په چمچې سره خوراک کول نو دا ځان سره یاد ساته چې دا جایز دي په دې کې شرعاً څه ګناه نشته دی. بعضې کس چې په چمچه خوراک کوي نو بعضې خلک ورته ډېر بد نسبتونه کوي چې دا د یهودو د نسوارو طریقه ده او ته په ګناه کې مبتلا نو دا د ځان سره یاد ساته چې په چمچه څوک خوراک کوي نو دا ګناه نه ده دا جایز دي نه پکې ګناه شته او نه بهتره طریقه ده خو جایز دي سړی پې نه ګناهګارېږي او دا نسبتونه هغه ته نه دي کول پکار چې ګینې ته ګناهګارېږي په دې او یا دا د یهودو او یا د نسوارو طریقه ده. بلکې بعضې خوراکونه خو بیا داسې وي چې هغه د چمچې نه بغیر کیږي نو د هغې نه کیږي نو د هغې دپاره به خامخا څه استعمالې چمچه به استعمالی. نو دا د چمچې متعلق د خوراک کولو مسله وه دا ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې په سرتوره باندې خوراک کول څنګه دي؟ نو دا د ځان سره یاد ساته چې نبی علیه السلام مبارک سر مبارک په هر ټیم پټو یا یې پټکې په سر کړی دی عام حالاتو کې منځونو کې عام طورې پټکې په سر کړی او که پټکې نه دی نو بیا ټوپۍ په سر کړی. حدیثو مبارکو نه ثابت دي چې نبی علیه السلام مبارک سپینه ټوپۍ څه ده جي دا په سر کړې ده. نو پته ولګېده چې هغه مبارک خوراک کړی نو خوراک په ټیم کې د هغه سر مبارک سوجي دا پټو نو چې د سړي سر پټ وي او د خوراک سکا کوي نو دا ښه خبره ده او دا په رزق کې د برکت ذریعه ده. او که د یو سړي سرتورو په سرتورې خوراک کو نو دا ځان سره یاد ساته چې په دې کې شرعاً څه ګناه نشته او دې سړي ته بد نسبتونه کول دا جایز نه دي. یعنې په سرتوره خوراک کول جایز دي شرعاً پکې څه ګناه نشته دی. بله مسله دا وکړه چې بعضې کس ټیک لګولی وي ډډې لګولی وي او دا خوراک کوي نو دا شرعاً څنګه دي؟ نو ګوره دا ځان سره یاد ساته د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی د ابو داود شریف کې دا حدیث نقل دی چې نبی علیه السلام مبارک چرته داسې نه دی لیدلی شوی چې هغه مبارک ټیک لګولی وي ډډې لګولی وي او هغه خوراک یې اسکا کوي. یو خو عذر وي یو کس ته شرعاً بیمار وي نشي کېناستی عذر وي ورته نو هغه خو بیا جایز دی هغې کې خو څه خبره نشته دی. خو چې کله سړي ته عذر نه وي نو دا د خوراک د آدابو خلاف دی او دا د خوراک آداب نه دي چې دی ټیک ولګوي دی ډډه ولګوي او دی څه کوي خوراک کوي یا سکاک کوي. دا هغه مسایل دي چې د معاشرې د ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی نو تاسو یې د هغوی سره شریک کوئ زموږ ستاسو دپاره به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی.